ځکه امام دیلمی دا حدیث روایت کوي عبد الله ابن مسعود نه دا خبره واورې په کولا او غوګو باندې. عبد الله ابن مسعود مبارک داغه ځان له فضیلت ته څومره لوی جلیل القدر صحابي دی رضی الله عنه علیه السلام چې حضور مبارک فرمایي چې څوک هغه قرآن چې رب نه نازل دی هغه قرآن څوک زده کوي کنه عبد الله ابن مسعود نه زده کړي. دومره لوی صحابي دا راوی دی امام دیلمی دا حدیث روایت کړي. عبد الله ابن مسعود څه فرمایي؟ حب آل محمد دا واوري حب آل محمد یوما خیر من عبادة سنة ومن مات عليه دخل الجنة. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حب آل محمد یوما چاچ یو رز هم دمر پاور دے پا اہل بیت کے علیہم السلام چاچ یو رز هم اہل بیت علیہم السلام سر دزرن مینا و محبت اک یو رز خیر من عبادت سنتین دغه یو رز مینا و محبت اہل بیت سرا دی یو کال دی عبادت نه بہتر دی. عبداللہ ابن مسعود فرمائی و بیا فرمائی ومن مات علیہ دخل الجنہ کوم یو انسان چې د اهل بیت علیهم السلام په مینا او په محبت باندې مړ شو او د په زړه کې صحابه سره سره د اهل بیت علیهم السلام مینم وا حضور مبارک فرمائی دخل الجنہ دا انسان برب لا یزال ډایرک جنت ته داخلي. نو سشه پوری ستا کامل ایمان تړل شوی اهل بیت پوری ستا کامل اسلام تړل شوی اهل بیت پوری ستا رسول الله مبارک تا رسائی تڑل شوی اہل بیت پوری ستا رب تا رسائی تڑل شوی اہل بیت پوری ستا نجات ذریعہ تڑل شوی اہل بیت پوری ستا پا حشر نشر کی کامیابی تڑل شوی اہل بیت پوری ستا جنت تا دخول تڑل رسول اللہ اہل بیت پوری. دا دومره ډېرې خبرې د زما او د ستا د اهل بیت علیهم السلام پورې تړل شوي دي.